ستا نه څه نوم دی بچیا؟ او ما ته وګورئ زه چې دې وینم. تا څه نوم دی وایي؟ اوکې ده ښه ما ته وسه ما ته وګورئ ما ته وګوره چې په دې باندې مخ باندې زه داسې وکړم که نه ګوره ورته السلام علیکم ورحمت الله. دا ماشوم 2 میاشتې مخکې سپي چیچلی و، پرون یې راوستو. بیا ما ته وایي چې دی مونږه دم له بوځو، تا دم راوستو بل ځای ته یې بوځو. ما ورته ویل که تاسې هر پله بوځئ خو د دې ماشوم علاج ممکن نه دی، ځکه چې د ده دغه جراثیم دماغو ته ختلي دي او چې کله دا دماغو ته وخیجي نو د دې نه بیا د بچ کېدو چانس بالکل شته دی نه. او دا ماشوم سحر نن په 5-6 بجې باندې وفات شو او ډېر زیات پرې خفه شو، ځکه چې دا ماشوم د ستړي نه د کړاو نه وتی و. زما تاسو ته یو سوال دی چې مهرباني وکړئ سپي مه ساتئ، او که سپي ساتئ نو بیا سرکاري هسپتال ته یا بل ډاکټر له بوځئ چې هغه ولې د ویکسین کوي چې کم د لیونتوب اغستنې وي چې دته دغه جراثیم نه کیږي. او چې په لاره کوڅه کې سپی اینئ نو تاسو د هغې نه سرکاري اهلکار خبرولی شئ یا په خپله باندې هغه تاسو ختموئ، نو دا مسلې به نه جوړیږي. بل زما تاسو ته یو سوال دا دی چې کله د انسان ماشوم سپی وچیچي نو د هغې سره ټوکې مه کوئ. دمول ستاسو خپل کار دی که دموئ یې، خو علاج ډېر زیات ضروري دی. لمبې 15 منټو دپاره د ماشوم د دا زخم وینځل دی ټولو نه اهم شیز دا دی. بیا که چېرې قرض کوئ، که چېرې د چا نه پیسې راخلئ او که چېرې ښې کټې خرڅوئ، کوزې خرڅوئ، خو دا ګرانې ستنې ډېرې زیاتې ضروري دي. دې ته وایي هیومن ریبیز ایمونوګلوبولین. دا بېشکه چې ګرانې دي خو د دې ماشوم یا د دې انسان د ژوند نه خو ډېرې زیاتې ضروري نه دي. دا به همیشه تاسو بهر ځان له په فارمیسۍ کې په سټور کې اخلئ. دا د وزن په حساب باندې ورکوي. د وړو دپاره 1 یا 2 انجکشنې دي او د لویو دپاره 4 انجکشنې دي. خو په دې انجکشن کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې نیمه انجکشن چې د دې څومره ډوز جوړ شوی دی هغه د هغې زخم نه ګیر چاپېره ووهل شي او دا نیمه په مختلف ځایونو باندې ووهل شي. او بیا هغه ویکسین دي هغې ته وایي ریبیز ویکسین او هغې ته ویروریب هم وایو. نو هغه 5 انجکشنې دي، هغې خپل ټایمونه دي په میاشت کې به پوره کول غواړي، خو هغه به هم په دې ځای باندې یا په دې ځای باندې وکړي. ماشوم یې په کوناټي باندې مه وښئ. یوه پیره چې جراثیم سر ته وختل نه دا په علاج ښه کېږي او نه دا په دمونو باندې ښه کېږي. نو مهرباني وکئ، احتیاط ډېر زیات کوئ. ښکلی ماشوم ولاړو، الله دې والدینو له صبر ورکړي. السلام علیکم.